سلامونه ملګرو. نیوزیلند نه دویم T20 میچ کې شکست خوړلو نه پس حارث رؤف پریس کانفرنس ته راغلی چې په دغه پریس کانفرنس کې حارث رؤف د پاکستانیانو نه یوه ډېره غټه شکوه کړې ده، یوه ډېره غټه ګیلې کړې ده او ډېر په غوسه کې کړې ده. حارث رؤف په دغه پریس کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان کې خلک د دې خبرې په انتظار دي چې مونږ نیوزیلند کې دا سیریز بایلو او دغه خلکو له موقع ملو شي او زمون خلاف یو ځل بیا لګیا شي. جی دا حارث رؤف د پاکستان ایکس کرکټرز نه یا چې په میډیا باندې کم خبرې د پاکستان ټیم خلاف کم خلک کوي هغه حواله سره دا بیان جاری کړو. بالکل دا حقیقت هم دی. ډیر خلک هم د پاکستان د خراب پرفارمنس پته مری څومره هم زموږ ایکس کرکټرز دي یا ټي وي انکرز دي ای د پاکستان د ښه پرفارمنس مطلب هیڅ کله هم ای دوه نه کوي چې پاکستان خراب پرفارمنس کوي چې موږ لا موقع جوړ یو موږ په دا کلاړیانو باندې تنقید کوو ځکه دا غي د خوخه کلاړیان په ټیم کې نشته دي. رضوان او بابر سره ډیرو خلکو نه لګي په دې وجه نه لګي چې یو خو غي دا کم د جوې والا پلیټ فارم زیاده نه پروموټ کوي د جواری دا گیمز وغیرہ یا د جواری دا کمپنیان چې کم دي نه پروموټ کوي په دې مو سره ډیرو خلکو نه لګي. نو په دې وجه باندې دغه خلک د دې په انتظار چې د کله سیریز بایلی او موږ د خلکو خلاف لګیا شو. حارث رؤف د پاکستانیانو نه یو ډیره غټه شکوه کړې ده، یو ډیره غټه ګیلې کړې ده. دې حواله سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے په کمنټ کې موږ سره ضرور شریک کړئ.